الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: السلمان منا أهل البيت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد. معزز سامعين، نند جمادی الاخرى یا جمادی الثانی نهم پنځم تاریخ ته او د انګریزي میاشتې 31 جنوري ده. جمادی الثانی دا یو اسلامی میاشت ده. د هرې اسلامی میاشت سره یو اسلامی تاریخ دهراویږي، خو کاش چې مسلمانانو ته د اسلامی میاشتې معلومات ہوئے کنه. د نورو واقعاتو سره سره په جمادی الثانی یا جمادی الاخرى کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وفات شوه دی په نهم جمادی الثانی باندې. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ مونږ ته هر مسلمان ته د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ معلومات لازمی دي چې مونږ ته پته وي چې زمونږ مشران او اسلاف دا څوک د کومې درجې خلک. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم آزاد کرده غلام دی. د ایران باشنده دی، په ایران کې وخت تیرو، په ایران کې اوسېدو. د دې چې کومه قبیله وه په ایران کې، هغه مجوسیان. مجوسیان کم چې د الله نه علاوه د نورو څیزونو عبادت کوي، نو دې کې یو فرقه ده مجوسی. بهرحال د دوی چې دا کومه فرقه وه، نو دو به د برګو چوپرو اسونو عبادت کو. وسدام د الله رب العزت انتهایی مهرباني ده چې انسان ته د دې سمجھ ورکړي چې دا سر به صرف د الله مخې تخکته کېږي، د بل چا مخې ته به نه ښکته کېږي. دا یو ډېر د الله رب العزت احسان دی، مهرباني ده چې انسان له دې فهم او سمجھ ورکړي. اوس په اس کې څه دي، لیکن دې خلکو به د اسونو عبادت کو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې وای زما
د هر سیز د عبادت نه لټه کورو لمی تی کټارو وی حتی تر دی چې ما مذهبی عیسائیت قبول کو عیسائیت مذهب می قبول کو او عیسائی شما زما چې کوم خاندان والو پاغو باندې دا خبره لګه بده لګیدا زه ونی علماء ما ته خط تکلیف راغو چې تا زمونږ مذهب مجوسیت دی ولې پرې خو دو بهر حال زه د حق په تلاش کې موضوع وتلما او د ملکونو سفر می کولې هغه ډېر مفصل واقعیا ده زمونږ چې دا کومه دورانیه ده د جمعې دا بیان نو پدې کې دا غي احاطه نه کی بهر حال سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وی زه د مذهب د حق د تلاش د پاره وتلما عیسائیت مذهب می قبول کړی دی او په دې دوران کې ز د خپل علاقې نه تلم حد تر دې چې شام ته راورسېدم او په شام کې د عربو په قبضه کې ورالما او زه غلام کړم زه به خرڅولم یو باغستم بل به خرڅولم بل باغستم داسې زما یو سلسله جاری و حتی تر دې چې ډیراغه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او مسلمان شو وس دا هغه خوش نصیب صحابي دی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په یو مجلس کې ناس ته صحابه هم ناس دي نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحی نزول شروع دی سوره جمعه الله رب العزت دا سورت نازل کو چې کله سوره جمعه نازل شو نو پدې کې یو آیات ته الله رب العزت فرمایي چې دا مؤمنان د دې سره با ولما يلحقوا بهم نور خلق داسې دي مسلمانان چې د وسه پوری د دوسر نه دي ملاو شوی په دې مجلس کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هم ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل صحابه ته تپوس کړه الله رسولا په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې ولما يلحق بهم د وسه پوری هغه مسلمانان کم چې مضبوط ایمان والدي هغه لا استاسو سره نه دي ملاو شوی نو د دې آیات نه څوک مراد دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دینه مراد حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په وګمان دی لاس کې خودو چې دا خلک دی مراد دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا داسې خلک دی کچری دا علم دا ایمان دا سوریا ستاره ته هم وخیږي نو دا خلک دومره تکړه دی دا دومره ایمان والدي چې دوه بس لاړ شي او دغه ایمان به التهم حاصل کی دا ایمان با التهم حاصل وکي دا حدیث شریف کوم چې ماته استوي دا متفقون علی دی یعنی د امام مسلم رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه د دې په صحت باندې اتفاق دی چې صحیح حدیث دی او مشکات شریف کې هم دا حدیث ذکر کړی دی او محققین علما ټول فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کچری دا ایمان په سوریا ستاره کې نو بیا به هم د اهل فارس نه یو سړی راشي او دو بداغه ایمان حاصل کی نو علما محققین فرمایي چې د دین مراد امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی چې الله رب العزت د فارس د علاقینا دوی قبول کړه او دوی انتهایی په دین کې مهارت د حدیثو یاد او د فقهي مسائل دا دوی انتهایی مرتب کړه دغه تدوین وکړو نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په حکم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک کې خو دو او وی فرمایل چې دا خلق دي دا یعنی کم چې د عربونه علاوه دي عجم خلق نو دا برازي او په ایمان کې با داخليږي دغه وخت پوری سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د نماینده په تور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې موجود وو دا هغه صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل زین خلق داسې دي چې هغوی د جنت شوقین دي زین خلق داسې دي چې جنت د هغوی شوقین دي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په هغه خلکو کې دی چې جنت د شوقین دی چې دی بکله ماته راځي. څومره د لوی درجه صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. هغه سړی دی هغه صحابي دی چې جنت د شوقین دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جنت په دې شوق کې دی په دې طلب کې دی چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ بکله ماته راځي. دومره د لوی درجه صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سلور کسان داسې دي چې د دې سلورو کسانو سره الله هم محبت کوي زو سره هم محبت کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او تاسو ته حکم در کوم که تاسو الله او د الله رسول خوشاله ول غواړئ نو د دې سلورو کسانو سره محبت شروع کړئ د دوی سره محبت وساتئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه سلور کسان دادي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د سره محبت وکړي. مقداد رضی الله تعالی عنہ د سره محبت وکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړي د سره الله محبت کوي. او نبی علیہ السلام فرمایل د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ سره محبت کوي د دوسره الله محبت کوي د الله رسول سره محبت